ان تمسسکم حسنتن چرته اے مسلمانانو تاسو ته درورسی حسنتن س خوشحالی س راحت یا چرته په جنگ کې فتح غنیمت دا درته درورسی تسؤهم دوی سخ خپشي دوی ډیر پریشان او ډیر خپا وان تصبکم سیئه او که چرته تاسو ته درورسی س تکلیف س مصیبت درته درپیښ شي تکلیف نقصان جانی یا مالی درته درورسی یفرحوا بها نو دوی خوشحالیږي د هغې په سبب شکر دی چې وی دا نقصان ورته ورورسید په دې تکلیف کې هغه مبتلا شو دا همیشه دا یو قانون دی د الله د جانب نه څوک چې صحیح خدای وپېژني هغه حقیقي معرفت خداوندي ورته حاصل شي نو دته بیا مخلوقات عیال الله ښکاري دی بیا د هیڅ مخلوق په باره کې بدی هغه نه خوښوي چې کله یو انسان صحیح معرفت دته نه وي حاصل شوی د خدای په صحیح معنو نه وي پېژندلی نو دی په مخلوق کې بیا فرق کوي یو ته په ښه نظر بل ته په ښه نظر نه یو ته هغه د یو سره مینه محبت د بل سره نفرت غیظ او غضب دا وجه دی چې د خدای نه دی پېژندلی نو مسلمانان هیڅ چا ته تکلیف نه رسوي هیڅ چا نه نفرت نه کوي ځکه هغوی خدای پېژندلی او دوی صحیح خدای ته نه دي رسېدلي چې کوم حق پېژنګلو د الله نو دوی هغه رنګې نه دی پېژندلی چې بیا د هغې خپل مذهب والا نه د هغې خپلو سره خو مینه محبت خو د بل یعنې د مسلمان نه بیا سخت نفرت او هغه ته تکلیف وررسول ان الله علیم بذات الصدور بېشکه الله تعالی پیژني علم دی ورته په هغې رازونو د سینو باندې ان تمسسکم حسنة که چېرته تاسو ته درورسي څه نیکي څه راحت او خوشحالي تسؤهم نو خفه کېږي دوی په هغې وان تصبکم سیئة او که چېرته تاسو ته درورسي څه تکلیف تاوان نقصان یا څه شکست یفرحوا بها دوی خوشحالیږي په هغې باندې وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا اے مسلمانانو وی که تاسو صبر وکړو په تکلیفونو په مصیبتونو د ګناه نه په ځان بچ کولو وتتقوا او ویرېدئ د الله نه بچ شوئ د ګناه نه او بچ مو کو ځان د دوی د دوستۍ نه لا يضركم كيدهم شيئا بیا ضرر نشي در رسولی تاسو ته کیدهم د دوی هغه مکاري د دوی هغه تدبیرونه د دوی هغه مختلف منصوبې شیئا ذره برابر نو که دوستی ورسره نه کې نو په دشمنۍ کې دوی ته د تکلیف نشي در رسولی دومره غیرت او زړور نه دی بیا خو که دوستی ورسره ساتې نو په دوستۍ کې درته نقصان در رسوي په دوستۍ کې د بیا تاواني کوي خرابۍ دی او تکلیف کې د مبتلا کوي نو که تاسو ځان د دوی د دوستۍ نه وساتو بیا بېغمه شه بیا در باندې لاس نشي پورته کولی یو شاعر دی اکبر الہابادی وی لوگ ڈرتے ہیں دشمنی سے تیرے ہم تیرے دوستی سے ڈرتے ہیں خلق ستا د دشمنۍ نه یریږي او زه موږ ستا د دوستۍ نه یریږو دغه یهود او نصوارا
چې څومره ورته ورنږدې کېږي، څومره ورسره تعلقات جوړې، څومره ورسره دوستانې جوړې، دومره به در باندې هغه ټک لګي، دومره تکلیف به در رسوي چې څومره ورسره کراس چلیږي، څومره ورسره هغه نه ساتي دشمن دوستی، نو بیا درته هیڅ نقصان هم نشي در رسولی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا که چرته تاسو صبر وکړو اے مسلمانانو، وَتَتَّقُوا او ځان مو وساتلو د دوی د دوستانو نه، لا يَضُرُّكُمْ نو ضرر نشي در رسولی تاسو ته کیدهم اغا مکاری د دوی، اغا تدبیرونه د دوی، شیئا ذره برابر هم. ان الله بما يعملون محیط بیشک الله تعالی په هغې چې دوی کوي محیط احاطه کوونکی دی. بل محیط په معنی د عالم سره هم راځي. الله تعالی د دوی په ټولو کړو باندې پوه دی، په ټولو کړو باندې هغه عالم دی او پوه دی. دغه رنګې محیط هلاکونکي ته هم ویلی کېږي. نو معنا ده چې دوی او د دوی ټولې منصوبو لره الله هلاکونکی دی، تباه کوونکی دی. ان الله بیشک الله تعالی بما یعملون په هغې څه چې دوی کوي محیط احاطه کوونکی دی.